अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू खानजादी अकेडमी। डियर व्यूवर्स, یو ځل بیا تاسو ته په یو نوي لیکچر کې په یو نوي ټاپک سره حاضر یم. زموږ د نننی لیکچر ټاپک دی پارټس آف باډي، یعنی د انساني اندامونو نومونه. ګرانو کتونکو، که چېرې تاسو په اسانه پښتو ژبه کې انګلیش زده کول غواړئ نو زموږ دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک او شیر کړئ چې زموږ را روانې ویډیوګانې تاسو ته په اسانه ملاویږي. شکریہ. ویورز، مونږ سره اولنی لفظ دی هیډ، سر. ویورز، سر ته په انګلیش کې هیډ ویل کیږي. هیډ یعنی سر. نیکسٹ دی مونږ سره سکل، کوپړی. کوپړی ته په انګلیش کې سکل ویل کیږي. سکل یعنی کوپړی. بل دی مونږ سره برین، دماغ یا مغز. مغزو ته په انګلیش کې برین ویل کیږي. برین یعنی دماغ. نیکسٹ دی مونږ سره هیر، ویښته. ګرانو کتونکو، ویښتو ته په انګلیش کې هیر ویل کیږي. هیر یعنی ویښته. د شان بل دی مونږ سره فورهیډ، تندی. تندي ته په انګلیش کې فورهیډ ویل کیږي. فورهیډ یعنی تندی. نیکسٹ دی مونږ سره فیس، مخ. فیس په انګلیش کې مخ ته ویل کیږي. فیس یعنی مخ. چیک، اننګي. ویورز، اننګي ته په انګلیش کې چیک ویل کیږي. چیک یعنی اننګي. بل دی مونږ سره آی، سترګه. سترګې ته په انګلیش کې آی ویل کیږي. آی یعنی سترګه. نیکسٹ دی مونږ سره آی برو، ریزی. آی برو انګلیش کې ریزی ته ویل کیږي. آی برو یعنی ریزی. آی لیشز، د سترګو باڼه. ګرانو کتونکو، د سترګو بڼو ته په انګلیش کې آی لیشز ویل کیږي. آی لیشز یعنی د سترګو باڼه. نیکسٹ دی مونږ سره آی بال، د سترګو ګولۍ. د سترګو ګولۍ ته په انګلیش کې آی بال ویل کیږي. آی بال یعنی د سترګو ګولۍ. نیکسٹ دی مونږ سره نوز، پوزه. پوزې ته په انګلیش کې نوز ویل کیږي. نوز یعنی پوزه. بل دی مونږ سره ایر، غوږونه. ګرانو کتونکو، غوږونو ته په انګلیش کې ایرز ویل کیږي. ایرز یعنی غوږونه. نیکسٹ دی مونږ سره ماوت، خوله. خولې ته په انګلیش کې ماوت ویل کیږي. ماوت یعنی خوله. دغه شان بل دی مونږ سره جا، جامه. ویورز، جاو انګلیش کې جامې ته ویل کیږي. جا یعنی جامه. نیکسٹ دی مونږ سره لیپس، شونډې. ویورز، شونډو ته په انګلیش کې لیپس ویل کیږي. لیپس یعنی شونډې. بل دی مونږ سره ټنګ، ژبه. ګرانو کتونکو، ژبې ته په انګلیش کې ټنګ ویل کیږي. ټنګ یعنی ژبه. ټیت، غاښونه. ټیت په انګلیش کې غاښونو ته ویل کیږي. ټیت یعنی غاښونه. نیکسٹ دی مونږ سره چین، زنه. ویورز، زنې ته په انګلیش کې چین ویل کیږي. چین یعنی زنه. نیک، مرۍ. ګرانو کتونکو، مرۍ ته په انګلیش کې نیک ویل کیږي. نیک یعنی مرۍ. نیکسٹ دی مونږ سره شولډر، اوږه. شولډر په انګلیش کې اوږې ته ویل کیږي. شولډر یعنی اوږه. نیکسٹ دی مونږ سره آرم، لاس. لاس ته په انګلیش کې آرم ویل کیږي. آرم یعنی لاس. بل دی مونږ سره
elbow. संगल संगलिता पो इंग्लिश की एल्बो वेलिकीगी. एल्बो यानी संगल. नेक्स्ट है मुसरा armpits त्रखुना. वीवर्स त्रखुनुता पो इंग्लिश की armpits वेलिकीगी. armpits यानी त्रखुना. नेक्स्ट है मुसरा हैंड लास. लास ता पो इंग्लिश की हैंड वेलिकीगी. हैंड यानी लास. बल्ले मुंगसरा फिंगर गोता. ग्रानो कतन को गोतिता पो इंग्लिश की फिंगर वेलिकीगी. फिंगर यानी गोता. बल्ले मुंगसरा टम्ब गट गोता. गट गोतिता पो इंग्लिश की टम्ब वेलिकीगी. टम्ब यानी गट गोता. नेक्स्ट है मुंगसरा चेस्ट सीना. ग्रानो कतन को सीनीता पो इंग्लिश की चेस्ट वेलिकीगी. चेस्ट यानी सीना. नेक्स्ट है मुंगसरा रिब्स पुख्तई. वीवर्स रिब प इंग्लिश की पुख्तोता वेलिकीगी. रिब्स यानी पुख्तई. पल्ले मुंगसरा लंग्स पेपड़े. ग्रानो कतन को पेपड़ोता पो इंग्लिश की लंग्स वेलिकीगी. लंग्स यानी पेपड़े. मसल्स पटे. वीवर्स मसल्स पर इंग्लिश की पटुता वेलिकीगी. मसल्स यानी पटे. नेक्स्ट है मुंगसरा हार्ट जड़ो. ग्रानो कतन को जड़ता पर इंग्लिश की हार्ट वेलिकीगी. हार्ट यानी जड़ो. बल्ले मुंगसरा बैली खेटा. वीवर्स खेटता पो इंग्लिश की बेली वेलिकीगी. बेली यानी खेटा. बल्ले मुंगसरा फुट खपा. वीवर्स पेता पो इंग्लिश की पोट वेलिकीगी. पोट यानी खपा. नेक्स्ट है मुंगसरा लेग पंडई. ग्रानो कतन को पंडईता पो इंग्लिश की लेग वेलिकीगी. लेग यानी पंडई. नी जंगुन. वीवर्स जंगुन ता पो इंग्लिश की नी वेलिकीगी. नी यानी जंगुन. टॉय पंजा. ग्रानो कतन को पंजता पो इंग्लिश की टॉय वेलिकीगी. टॉय यानी पंजा. वीवर्स दाव जुमुंग नन्ने लेक्चर द पार्ट्स ऑफ बॉडी बारा की द नेक्स्ट लेक्चर पूरी इजाजत वाणम दिलु अल्लाह पामान.